خط پر مخ د صنم راغی کس سپوږمۍ شوه په حالت کې خط پر مخ د صنم راغی کس سپوږمۍ شوه په حالت کې دا یې آش په خوله کې تېر کا کژاله شوه په حالت کې. پېښور ښار د خیبر پښتونخوا صوبې صدر مقام او د زرګونو کالو د تاریخ امین. دا ښار د پښتنو د زړه سر او د دوی د فن او ثقافت مرکز دی. د پښتو ژبې بېشمېره ادیبان، هنرمندان او شاعران په پېښور کې زیږېدلي دي یا میشته شوي دي. په دغه شاعرانو کې د پښتو ژبې یو نامتو او عظیم شاعر عبدالحمید مومند هم شامل دی. عبدالحمید خان په حمید بابا او حمید ماشووال نومونو هم مشهور دی. د حمید بابا د ژوند واقعات تر ډیره حده پورې پټ پاتې شوي دي او ډیر لږ خلک په دې هکله معلومات لري، ولې د کلام ډیره برخه خوندي شوې پاتې ده، کم چې د دې عظیم خو هیر کړي شوي شاعر د فن عظمت او د ژوند سنه برخه واضحه کوي. هسې خو حمید بابا د پښتو ژبې د یو لوی شاعر په حیث پیژندی شي او نقادان یې د خوشحال او رحمان بابا نه پس د غزل دریم لوی شاعر ګڼي. عبدالحمید مومند د پېښور ښار نه خواوشا 8 کیلومتره جنوب اړخ ته په کوهاټ روډ پروت کلي ماشو ګګر کې پیدا شوی و او هم د دې کلي په هدیره کې دفن دی. چې د عشق طاعون رنز د حمید مل شو، چې د عشق طاعون رنز د حمید مل شو، زر بخخ په هدیره شي د ماشو. د حمید بابا د پیدایش او وفات په تاریخونو کې اختلاف شته، ولې هر یو تحقیق کوونکي د خپل تحقیق او ځینې شواهدو په رڼا کې د دوی د پیدایش او وفات وخت او نیټې ښودلي دي. د پیدایش باره کې د هغې 1015 کال زموږ محققینو متعین کړی دی چې هغه په پټه خزانه کې او د عبدالحی حبیبي پښتانه شعرا او د انګریز لیکوال میجر راورټي سلیکشن فرام دی پویټري اف دی افغانز کې راغلی دی او دا تکرار کیږي، خو دا پخه خبره نه ده. دغه چې 1945 کې دغه راورټي ویلی دی او 1913 کې دی هجري کې دی ژوندی دی نه، نو د هغې پس چې کله وفات شوی دی نو زما خپل خیال لري چې دا 1950 کې وفات شوی دی. د حمید بابا په دیوان در او مرجان کې د دوی د پیدایش ځای ماشوخیل کلی لیکلی شوی دی، خو دا یوه غلطي ده. بنیادی په ماشوخیل او په ماشو کې هیڅ فرق نشته. دا د یو ماشوخیل 2 شاخه دي. زمونږ چې دا کم ماشوخیل دی نو دې ته خودریزي وایي. ماشو او ماشوخیل کې فرق دی. ماشوخیل ځان له یو کلی دی او ماشو ځان له یو کلی دی. نو دا ورته ځکه وایي چې دا کلی چې و د دې لنډۍ د اربابانو یو مشر و، ماشق خان د هغې نوم یو، نو د دې وجې نه ماشق خان چې څه وخت کلی د دې یو برانچ یوړو هغه طرف ته، نو ماشوخیل ته جوړ شو او دې ته ماشو ګګر وایي. ماشوق هماغه ماشق آباد کړی دی او ګګر پکې دې کې یو ښه اوچت ولی الله تیر شوی دی دلته کې، ګګر بابا جي هم په هغه زمانه کې تیر شوی دی، نو دا ماشو ګګر دی. حمید بابا په قام مومندو او د دوی د کلي د ځینو خلکو د وینا مطابق د دوی مشران د بل ځای نه دلته په هجرت راغلي او په دې سیمه کې آباد شوي. د دې حمید بابا کوم اصلي ځای چې دی یا اصلي بنیاد چې دی هغه میر پهلوان ورته وایي. میر پهلوان چې هغه د دې ماشو کې په هغه زمانه کې ملک هم و او دا کندې ټول تقریبا دا جایداد د هغو د ماماخیلو د کندي میر ماماخیل تا خدای ما نصیب کا. نو په هغه زمانه باندې د حمید بابا پلار چې و دا د قندهار نه په حیثیت یو عالم راغلی و
چې آیا ته علم پس راغلی خو علم خو په هغه زمانه کې په کابل کې ډېرو په کندهار کې ډېرو که نه خو مطلب دا دی چې د امامت په خیال باندې راغلی نو هغه د میر پهلوان سره د ماما خیلو په جومات کې ډېره شو د حمید بابا پلار تا خدای مان نصیب کا هغه وخت باندې چې هغه حمید بابا دغه سره ډېره شو د میر پهلوان سره نو د هغه اخلاق د وخت سره دونه خو چې یو وخت یې داسې راغو چې حمید د میر پهلوان لور وه چې عاشه نامه یې وه خلکو به ورته آشو ویلی هغه د حمید بابا پلار ته نکاح کړه د حمید مومند اولاد په ماشوخیل او ماشوګګر کلو کې اوس هم شته ولې شجره نسب یې نه دی معلوم چې د حمید بابا سره خپله خپلوي نیغ په نیغه ثابته کړی شي د حمید مومند د بچو متعلق څه نه څه معلومات شته ولې د دوی نومونه چاته معلوم نه دي په خپل یو شعر کې دوی خپل زوی ته مخاطبه کوي ساته کل د کور سړی تر قبضې لاندې د خپل حکم هیبت پروت لرا ورباندې د حمید بابا د اولاد باره کې خو دغه په دیوان کې ځینې اشارې ښکاري خو د حمید بابا پلار څوک و دغه خاندان څوک و نو دغه باره کې زیات معلومات نشته یا دغه نور رونه او نور چې کوم د خاندان غړي دي دغه باره کې معلومات خو نشته مطلب ہے چې پیدا شوی خو کوټیزو کې وو دلته د کوټیزو کندي کې پیدا شوی او د هغه نوسی چې کوم دی هغه شته دی په فار فلنګ لاین کې همدغه شان د حمید بابا د کور چرته چې هغوی پیدا شوي وو هیڅ نښې نښانې نشته د دې نه علاوه د حمید ماشووال د ژوند سره تړلي نور هیڅ یادګارونه نشته خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې د حمید بابا ادبي کار د کتابونو په صورت کې موجود دی کوم چې د یوې غټې خزانې نه کم نه دی او په دې خبره کې هم هیڅ شک نشته چې د حمید بابا دې خزانې د پښتو ادب لمن نور هم فراخه کړې ده هغې کې داسې دغه دي که نه چې کوم هغه تشبیهات دي که نه نو هغه ضروري خبره چې د رحمان بابا خو په ساده ژبه باندې خبرې کړي دي خوشحال خان خټک هم په ساده دغه باندې خبرې کړي دي ځینې وخت کې چې ته د خوشحال خان شاعري وګورې هم پکې مشکلات شته دي که د رحمان بابا وګورې نو هغې کې مشکلات شته دي لیکن د حمید بابا کې په دې وجه بیان دي چې هغه کم تشبیهات ورکړي دي کم دغه ورکړي دي نو هغه دغه غوندې دي هغه ډېرو خلکو په مزغو ته نشي پرېوتی او که لږ غوندې ته سړی ورته ایکسپلین کړي نو هغه بیا پرې پوهېږي موږ هغه ته د شاعرۍ په حساب کې بالکل منفرد شاعر وایو او ځینې خطابونه هم دغه داسې دي چې موشیګاف عبدالحمید نازخیال عبدالحمید نو د دې مطلب دا دی چې د په پښتو شاعرۍ کې د یو نوي انداز ابتدا کړی و د حمید بابا د ژوند د نورو اړخونو په شان د دوی د علم حاصلولو په حقله هم مستند معلومات نشته ولې بیا هم د حمید بابا ادبي کار د دې خبرې تصدیق کوي چې هغه یو عالم او فاضل انسان و حمید بابا څومره تعلیم چې کړی دی هغه په کندهار کې کړی د حمید بابا د اشعارو نه دا معلومیږي چې فارسي م ښه عالم و عربي م ښه عالم و تا خدای من نصیب کا نور د پښتو داسې الفاظ شته دی چې خود ساخته نه دي ویلی شي چې په شاعرۍ کې حمید ماشووال د خپل بیل مکتب خاوند دی او دغه قسمه شاعري په پښتو ادب کې په اول ځل دوی متعارفه کړه او د دغه مکتب استاد هم ګڼلی شي حمید بابا ته موږ د هندي سبک شاعر وایو او هندي سبک په ادب کې د ادبیاتو کې د مشرقي ژبو په ادبیاتو کې هندي سبک چې دی دا یو ډېر لوی اسلوب دی سټایل دی انداز دی طریقه ده چې د دې شروع د ایرانی او د هندوستاني شاعرانو نه کیږي د ایران نه ځینې شاعران هندوستان ته لاړه د فارسي او هلته هندي سبک وده وکړه او هغه هندي سبک په لومبي ځل حمید بابا پښتو ته راننویستو یعنې د حمید بابا نه مخکې په پښتو شاعرۍ کې تصوف و ځینې اخلاقي موضوعات و مذهبي موضوعات حمید بابا هغه شاعري چې دی نه صرف هغه موضوعات پکې بدل کړ روماني موضوعات پکې
ډېر اضافه وکړه، بلکې د هغه شاعرۍ انداز یې بدل کړو، پکې تشبیهات، استعارې، جوور فکر، کنایې، سنتونه استعمال، تلازمي استعمال، چې دا کم د شاعرۍ خواږه دي، کم چې د شاعرۍ فن دی، مهارت دی، هغه په لومړي ځل حمید بابا چې دی د هندي سبک د سوري لاندې پښتو ته راننه ویستو. نیرنګیش کې چې کوم کتاب دغه لیکل شوی دی نو چې 2 شعر دي نو حمید بابا ته 50 شعر او 10 شعر جوړ کړي دي، او د هغه کې چې کم دغه شاعري او کم دغه مثالونه او کم متلونه کړي دي نو هغه ته حیرانه خبره ده. یعنی حمید بابا دومره اوچت سړی دی چې هر یو که تاسو د حمید بابا د کم شعر ګورئ کنه او لږ پې سوچ وکئ نو دا به د پښتو متل سره یا د پښتو دغه سره محاورې سره به تعلق لري. په شاعرۍ کې عبدالحمید بابا په هر یوه موضوع ته بازمایي کړې ده او په هر ځای کې خپل زور ښودلی دی. ګوري موضوعات چې دي کنه هغه خو پکې مذهبي هم شته او په هغې کې اخلاقي هم شته، په هغې کې ځینې نور داسې مسلې یعنې متفرق موضوعات شته، خو د اصلي پیژندګلو د رومانیت او رومانیت چې دی په مغرب کې خو د یو تحریک نوم دی، خو د حمید بابا دور خو د مغربي تحریک نه مخکې تیر شوی دی. نو هلته کې د رومانیت مطلب دا دی چې د خپل فکر آزادانه اظهار، د حسن او ښایست ترجماني، فطرت نگاری کول، دا څیزونه که مغرب والا د رومانیت برخه جوړه کړې ده نو د مغرب نه مخکې حمید بابا په دې تبازمایي کړې ده. د رومانیت د یو ډېر لوی علمبردار او بانی دی. نو زه خو په دغه شاعرۍ کې که بنیادي موضوع راخلم رومانیت به راواخلم، نور د حمید بابا شاعري چې د انساني موضوعاتو نه چاپېره چورلي ټول اهم موضوعات پکې شته. رحمان بابا متعلق او دغه متعلق چونکه یو علاقې خلک دي ضروري خبره ده که دې ته نه خبر شوی هغه به خبر شوی، خو که تاسو د حمید بابا اخلاقی شاعري کوم وګورئ، یعنی یو خو دغه د نازک خیالی شاعري ده هغه یو بل مقام دی. د حمید بابا شاعري کوم چې د اخلاقیاتو سره، نصیحتونو سره، پند او نصیحت سره تعلق لري، هو به هو بالکل د رحمان بابا په نقش قدم باندې تللی دی. که څه هم د حمید بابا د ژوند حالاتو او واقعاتو باندې پرده پرته ده، ولې د دوی د شاعرۍ او ترجمې کتابونه موجود دي. د حمید بابا د شعرونو مجموعه یا دیوان د در او مرجان په نوم مشهور دی، چې پکې غزلونه، ترکیب بند، مخمس او رباعیانې وغیرہ شامل دي. نیرنگ عشق د مولانا محمد اکرم لخوا په فارسی ژبه کې لیکل شوی مثنوي ده، کومه چې حمید بابا پښتو کې ترجمه کړې ده. په دې کتاب کې د عزیر او شاهد د مینې داستان بیان دی. قصه د شاه و گدا دا هم یو داستانی مثنوي ده چې د فارسی ژبې یو شاعر هلالی لیکلې ده او حمید بابا پښتو کې ترجمه کړې ده. شرعة الاسلام کوم چې د فارسی ژبې د فقه کتاب دی او حمید بابا په پښتو نظم کې ترجمه کړی دی. د فارسی ژبې سره مینا د حمید ماشوال په شعرونو کې ثابت ده او دوی په خپل شعرونو کې د فارسی ژبې ګڼ ټکي استعمال کړي دي. هم دغه وجه ده چې د حمید بابا نه پس هم د دوی نه متاثره شوو شاعرانو په خپل کلامونو کې د فارسی ژبې ټکي استعمال کړي دي. فارسیبانو د حیرت ګوتې په غاښ کړې، فارسیبانو د حیرت ګوتې په غاښ کړې چې حمید سخنسازي کړه په پښتو کې. حمید بابا لکه تاسو ته چې ما ویل چې متاثر و د فارسی د شاعرانو نه، پښتو نه نو متاثر، دغه په ذهن کې که اوچت معیار و د فارسی و نو هغه د فارسی د هندي سبک د شاعرانو ډیره جوړه مطالعه کړې ده. هغه مرزا بیدل لوستی دی، غنی کشمیری لوستی دی، صاحب چې دغه د هندي سبک ډیر لوی شاعر دی. نو د هغه فارسی ټول اثرات که هغه د ټکو دي، که هغه د موضوعاتو دي، که د نازک خیالي دي، ټول اثرات حمید بابا پښتو ته خو رانه ویستل. خو دا یو خبره زه تاسو ته کول غواړم چې حمید بابا تر ممکنه حده پورې د فارسی د ټکو نه او د مشکلاتو نه پښتو بچ ساتلې ده. هغه د دغه مشکلو مضامینو د اسانولو کوشش کړی. که په نازک خیالی کې تاسو کاظم خان شیدا وګورئ نو هغه کې ډیره زیاته فارسی عربي ده، خصوصا فارسی. په حمید بابا کې ډیره زیاته سوچوالی دی او تاسو ورته اوریجنالیټي ووایي، نو هغه د هندي سبک باوجود د پښتو د مزاج مطابق شاعري کړې. تنقید نگاران عبدالحمید مومند یو اوچتې پایې شاعر بلی او هغوی یې د پښتو ژبې د وړاندې صف په شاعرانو کې شمیري.
یاره جی دا چل دی که نه چې دې کې دا درې واړه خپل خپل مقام لري که زه وایم چې رحمان بابا اوچت دی نو د حمید د نازه خیالی سره تعلق دی دا د هغه د مکتب سړی نه دی نه رحمان د خوشحال د مکتب سړی دی نه خوشحال د حمید د مکتب سړی دی نه حمید د رحمان د مکتب سړی دی دا درې واړه بیل دي نو زه وایم چې کوم مکتب حمید بابا خپل کړی دی نو دی سرخیل دی رحمان بابا به د خپل مکتب سرخیلي خوشحال خان خټک به د خپل مکتب سرخیلي لیکن حمید بابا د خپل مکتب سرخیل دی دې وجې نه درې واړه شاعران په یو داسې مقام ولاړ دي چې زما په خیال د هغې نه پس چې کوم خلک راغلي دي د هغې تدبر یې کړی ده او دغه خپل ځای خپل مقام ساتلی دی د حمید بابا او رحمان بابا د دور د یووالي د حوالې سره ټول تحقیق کوونکي اتفاق کوي ولې د دوی په عمرونو کې څومره فرق و په دې کې اختلاف شته خو بیا هم ثابته شوې ده چې رحمان بابا په عمر کې مشر او حمید بابا کشر ما ورته ویل چې په دې کتاب کې ما یو ځای کې لیکلي وو چې رحمان بابا مشر حمید بابا کشر د حیرانتیا خبره ده چې په یو دور کې او په یو سیمه کې اوسیدونکو حمید بابا او رحمان بابا په خپلو شعرونو کې د یو بل هډو ذکر هم نه دی کړی وجه دا ده چې هغه شاعر لا نه دی هغه خو ضروري خبره چې رحمان به د کشر ذکر نه کولو لیکن کشر په دغه کې یو دغه دا دی چې په رومانټیک شاعرانو کې دا دغه دی چې دی خپلې باډې وي دی خپل ځان ستایي دی دومره بل نه یادوي دغه چې د خو مړنوی میدان یوړو شاباش شاباش د حمید فکر طرزونه په پښتنو کې خاندانی بدی او دښمنۍ په هر یو زمانه کې په سنس صورت کې موجودې پاتې دي د حمید بابا په وخت کې هم قامي جنگونه وو او د حمید بابا او رحمان بابا خاندانونه هم د قامي جګړو په وجه د یو بل مخالف وو لکه رحمان بابا خپل شعرونو کې وایي کنه ډیر دوستانو د ګل خان د جمال خان او په کاریوم نشو په وخت د زارستان کنه خلق وایي چې قیامت به د جمعې وي او ما لیدلی یک شنبه په دې دوران یعنی یک شنبه د اتوار په ورځ دا واقع شوی وه نو د هغې جواب به حمید بابا والا ورکړی دی که نه چې کوم سردار چې د خپل قام د بدو خیال کا آینه دی د خپل ځان حال د جمال کا په پردو مړانه نه کیږي بې خپلو د لا حد نه دا آواز جمال جلال کا چې دا شوي دي له هسې ناچارۍ دي لکه سویه په سپي ترپلي انفعال کا نو مطلب دا دی چې د قومیت شاعري هم کړې ده د ننګو غیرت خو یې ډېره کړې ده ځکه چې که تاسو دغه والا د کوم دغه وګورئ د جمال خان واقعه نو دا بالکل دی هغه سره باکه د خپل قوم سره ولاړ دی او د سره چې دی څو ورته د هغې هېڅ قسم له حمایت نه دی کړی او خپل هغه غیرت یې په خپل ځای باندې ساتلی دی او دغه کړی دی نو دی چې دی خپل ځان له هر قسم تقریبا ډېر پهلو د داسې دي چې هغه دا دی خو بهترین او اصلي دغه چې کوم یو دی هغه د فن دغه دی نازه خیالي ده موشګافي ده او همدا شی دی په شاعرۍ کې یو لطافت دی دا خو د هغې وجه دا وه چې حمید بابا وایي که نه لکه ګرم چې په حسن حسین یزید و داسې ګرم په مونږ جمالو که څوک سوال کا وایي د حمید بابا خو هر یو شعر کې کمال دا دی چې تشبیه ده که نه وایي نه پوه شوه که نه بیا رحمان بابا اډرس کوي انډایرکټلی چې ناخبر له حاله هر چې وایي ښایي خو خبردار همیش په عذر خیلو کال که ته خو خبر یې ارسنه تا ته خو دا ظلم معلوم و د حمید ماشوال او صوفي عبدالرحمن بابا په حواله دا هم مشهوره ده چې دوی یو بل سره ملاو شوي هم وو او د یو بل د فن او علم نه ښه خبر وو یو ښځه راځي په مروزو کې د بادر کلي نه پاس کلی دی یو کندی دی د بادر کلي مروزي ورته وایي چې په هغې کې یو سړي مړی کړی خپل تربور یې وجلی او د هغې تربور ښځه پاتې وه او د هغه نه یو زوی پاتې و هغه ښځې هغه خپل زوی لویولو چې داسې وخت راغو چې هغه د واده شو چې د واده شو نو د تربورانو هېڅ قسم هغې سره څه مدد نه و ځکه چې خاوند یې وجلی و بلکې د هغې هم زړه نه منو ده تا خدای منه څوکه چې هغه زوی د واده شو نو رحمان بابا لراغه رحمان بابا نه تپوس کوي څه راغلی رحمان بابا ته وایي چې زما داسې زوی زلمی دی
او زه واده کول غواړم خو کوم ځای والا واده وکړم ما ته دا مشوره راکړه. رحمان بابا ته په کشف سره معلومیږي دینه دا معلومه ده چې عبدالحمید بابا مورزادي ولی دی. حمید بابا مورزادي ولی دی. د مور نه پاک پروردگار ولی پیدا کړی دی. تا خدای ما نصیب کا هغه په کشف سره دا ښځه ترنه سوال کوي په کشف سره هغه معلومه کړو یا هغه ته د الله طرفه نه دا هو معلومه شوه چې ورته یې چې لاړ شه په ماشو کې یو حمید نامه د هغه نه تپوس وکړه. هغه ښځه ماشو ته راځي چې ماشو ته راځي ماشو کې تپوس کوي په هغه زمانه باندې د ماشو به آبادي هم کمه وه. ماشو کې تپوس کوي د حبید هغې ورته وایي چې یاره دلته خو داسې نشته یو ماشوم دی دغه هغه نه هغه وګوره. ښځه حیرانه شوه چې کور یې آباد شه. رحمان بابا خو ما ته داسې ویلي دي چې لاړ شه حمید نه تپوس وکړه. دلته کې حمید نامه بله شته دی نه یو ماشوم دی وایي چې څه نامه ده هغه نه لاړه شه تپوس وکړه. ښځه راغله چې ګوري نو حمید بابا چې دی ماشوم دی او په لاره کې هلکانو سره دا د نرو جوارو ټانټې راکږې کړي دي او هغه اسپه ټانګه ټانګه کوي هغه زغلي رازغلي تر هغه سره دا هلکانو نه تپوس کوي چې حمید کوم یو دی هغې وایي چې دغه دی. هغه ودرېږه ستا حمید نامه ده او حاجي څه وی وی چې داسې زه رحمان بابا راستولی یم زه زوی له واده کومه. نو ښځه هم په دې باندې قایله شوه چې یاره بل حمید نشته همدله یې راستولی. هغه ورته ویلې چې وایه څه وی ویلې زه زوی له واده کوم چې کوم ځای وله وکړم. دی ماشوم ورته وایي چې هغه وویله سرو کې وګوره سرو زرو کې وګوره او که سرو زرو کې نی نو بیا سپینو زرو کې وله واده وکړه او که سپینو زرو کې هم نی نو بس به هغه ټانټی په مخه که ووایي بس اسپه به دې په لته ووایي. تېنه په منډه شو. ښځه حیرانه پاتې شو. ولاړه څه نامه ده بیا واپس لاړه چې واپس لاړه تا خدای ما نصیب کا چې واپس لاړه ورته ویلې چې څه نامه ده حمید رحمان بابا له ورغه وی چې څه نامه ده تا هم هلته یو ماشوم و هغه نه ما تپوس وکړو هغه خو ما ته داسې ویل چې ښې درته ویلي دي که نه سره چې دي دا د پلار خپل دي او سپین چې دي دا د مور خپل دي که نه او که دې دواړو نه دې وکړو نو بیا دې چې هر څه وکړو نو بس به جنګ او جګړې به وي که نه په لطفه به دې وایي. بیا دویمه واقعه بیانوي ها غلام محمد بابا چې یو ورځ حمید بابا زړه کې سوچ وکړو چې راشه دا وګوره په کشف خو هغه سره معلومه شو چې دا ولی الله دی. چې راغو وایي حمید بابا دوکان کړی د تیل مالګي دوکان کې ناست و. رحمان بابا چې راننوتو سلام علیکم وعلیکم سلام. تا خدای ما نصیب کړو رحمان بابا داسې ارګمې کولو او داسې پوکلې لکه مطلب دا دی چې د سړي ډېره ګرمي شوي او څه نامه ده خېټه یې پړسېدلي. نو حمید بابا ترنه تپوس وکړو چې څه چل دی ولې داسې ناقراره. نو حمید بابا رحمان بابا نه دا تپوس وکړو چې ولې ناقراره. نو هغه ورته ویل چې ګنې مې وجولو خېټه مې پړسېدلې ګنې مې وجول خېټه مې پړسېدلې بادر کلی په هغه زمانه باندې ډېر آباد ویلې ښه. نو وایي حمید بابا لاړو کور ته وچې ګورګورې ورکره پرتې وې وچې ګورګورې راوړې هغه یې ورته شکور کې واچولې چې دا وخوره. وی چې د دې څه مطلب دی وی چې د دې دا مطلب دی تا ګنې شوړ کړي دي څه نامه د اواز یې راښکلې ده او دا ګورګورې خوره او ګټ کې پوکه هوا به دې خېټې نه وځي.
تا خدای ما نصیب کا دغه یو واقعه هغه د پښتو ادب د ځینو استادانو او څېړنکارانو په نظر کې خو عبدالحمید مومند د پښتو د وړمبي صف شاعر دی او د فن په عظمت کې هیڅ شک نشته خو دا هم یو حقیقت دی چې څومره ولسي مشهورتیا د رحمان بابا او د خوشحال بابا په برخه رسېدلې ده هغه د حمید بابا په نصیب کې نشته ګنې د فن په حواله حمید بابا په هیڅ توګه کم نه دی زمونږ د لوستونکو زمونږ د ولس زمونږ د قوم مسله ده چې هغه یو دو نمونه خوشحال او رحمان بابا چې دا نمونه هغه په خپل ذهن خو دومره سواره ک او دا غي حکم دی خو هغه چې د حمید بابا کوم شاعرانه سټایل دی هندي سبک دی دا اسیم لګ د پښتنو د لپاره نوې او مشکل سیزو او حمید بابا خو شاعري ډیره اسانه کړې ده پکې انساني اخلاقی خبرې مشته نو دته خو صرف د بدقسمتۍ مو زمونږ د ولسی کمی شعور غفلت ورته ویم چې د حمید بابا غونډه شاعر مونږ نظر انداز کړی دی نه یوازې عوامو بلکې زمونږ دانشوري طبقه هم بغیر د خواجه محمد ساحل نه چې هغه په باندې لږ کار کړی حمید بابا چې د صحیح طور باندې چې دغه سم مقام دی نظر انداز شوی دی چې د حمید بابا قصور نه دی زمونږ قصور دی د حمید ماشوال په فن باندې ځینې مغربي تجزیه نګارانو او څېړنکارانو هم کار کړی دی او د دوی د اعلی فن اعتراف په درنو ټکو کې کړی دی کم چې حمید بابا ته یو نړیوال حیثیت او مقام هم ورکوي میجر راورټي څوک چې د مشرقي علمونو یو ماهر و د ګلشن روح په دیباچه کې لیکي د حمید دیوان در او مرجان په پښتو کې د ډیر صفت جوګه یو کتاب دی هم میجر راورټي د پښتو ګرامر کتاب ګرامر اف افغان لینګویج په مقدمه کې د حمید بابا په حواله لیکي داسې احساساتو ته د یورپ مصنفین د قدر په نظر ګوري د شرقي علوم یو بل ماهر مستر هنری والټر بیلیو په یو ځای کې لیکي د حمید حسیات د قدر قابل دي او د هر یورپي مصنف د دلچسپۍ باعث کېدی شي حمید د کلام په پوخوالي کې د پښتو سادي دی وجدانن ویلی شم چې د غزلیات د نورو شاعرانو په مقابله کې بې د خوشحال خان نه په اوله درجه کې راځي وایي چې د زرو قدر د زرګر سره وي هر یوه مهذبه معاشره د خپلو ادیبانو او فنکارانو څوک چې د معاشرې سترګې بللی شي نه یوازې په ژوند بلکې د مرګ نه پس یې هم قدر کوي زه خو انتهایی افسوس کوم چې دا عبدالحمید بابا که په ایران کې پیدا وي په هند کې پیدا وي چې د ده به څه شاندار مزار و د ده به څه شاندار په ده به څومره ډېر کتابونه لیکلی شي زمونږ مجموعي بېحسي قومي بېحسي ته وګوره چې د حمید بابا غوندې شخصیت په مونږ کې پیدا دی او د هغه په مزار باندې مونږ یو کوټاڼی قدرې نشو جوړولی نو ډېر د افسوس خبره ده او خدای دوی کې چې زمونږ سرکاري ادارې د چا سره چې د دې تعلق دی دې طرف ته هم توجه وکړو د حمید بابا په مزار باندې محنت وکړي او څه کمپلیکس پې جوړ کړي د افسوس مقام دی چې د پښتو ادب په یو ډیر لوی شاعر عبدالحمید بابا باندې د یو څو ځانګړو کوششونو نه علاوه هیڅ تحقیقي کار نه دی شوی نه د یوې ادارې لخوا او نه د حکومت له طرفه او د دې نه هم لویه د افسوس خبره دا ده چې دغه تحقیقي کار اوس هم د چا په پام کې نشته زه خو که دا وایم په کار خو چې حمید بابا څنګه خوشحال خان خټک یا د عبدالرحمن بابا یا د موږ د نورو شاعرانو چې دقسې په حمید بابا په کاظم خان شیدا په علي خان په کامګار خټک یا سو کارونه په باندې ډیر شوي ډیر او دغه چې دی نو خاص کر حمید بابا زمونږ کوګور نو سیواره دغه درو مرجان د دیوان نه یا د شاه وګدا نه یا د نیرنګ عشق نه نو نور داسې څه دغه مخې ته رانغلل الان کې کار ډیر شته پکې که د دیوان سړی وګوري که د شاعري سړی وګوري زموږ اکیډمي په وخت باندې مقالې لیکلي دي نورو خلکو بهرنوم د اکیډمي خپل ریسرچ کسان چې څومره په کوڅه پورې وخت تېر کړی دی هغه په رسالو کې چاپ شوي دي اوس مونږ یو دغه کړی دی همیش خلیل صاحب د الله پاک ژوندی لري او ښه دی لري یو کوشش یې کړی د کلاسیک د شاعرانو
چې راوړلو او زمونږ ډایرکټر پروفیسر ډاکټر سلمه شاهین صاحب ما وکتل نو موږ ورته چې حمید صاحب دا خو دغه کول غواړو نه د پښتو شعري ادب نوم ورته موږ ورکو په هغې کې د حمید بابا ډیر مکمل ذکر دی او ډیر دغه کړی چې دا د پښتو اکیډمۍ یو کوشش و او هغې کې چې کوم دی کار کړی دی او هغه شایع کړی دی. دین علاوه دا مقالې پښتو زموږ رساله کې هم شایع شوي دي. خو اوس د خلکو دا پام راغلی دی چې دا قسمه شاعران زموږ د ریسرچ د کسانو تحقیقي دا کم زلمې کل چې روچتېږي نو دې سره د احساس شته و هغه به تاسو ګورئ چې تا تره اوس زمونږ د رسالو ځي په دې کې حمید بابا پوره نمبر وتیری زمونږ د پښتو اکیډمۍ هم دا چې کوم دی نو بالکل اراده ده چې د باندې یو بشپړ دغه کار وکړی شي تحقیقي او یو د دله دیوان سره بیا مرتب کړی شي او مخې ته راوځي نو انشاءالله اراده شتم او دغه لږ لږ کار پې باندې شوی هم دی. زمونږ د دانشوري طبقې ذهني سطح د حمید بابا د کلام باندې د بحث ته نه ده رسېدلې او هغوی تن اسانۍ ګوري اسان کار ګوري. حمید بابا باندې پوهېدل چې دی دا ډېر مشکل کار دی د هغه فکر ته رسېدل د هغه په تشبیهاتو استعارو باندې ځان پوهول د هغه د لفظونو نه معنی بار بار نوې نوې معنی ویستل. نو چې څنګه حمید بابا لوی شاعر دی دغسې ورته لوی نقاد پکار دی لوی محقق پکار دی. د تحقیق د کار نه کېدو نه علاوه د دې عظیم شاعر آخري آرامګاه هم په بد حال کې ده تر دې چې د دوی د مزار کتبه هم ماته ده او ټوکړې خورې ورې پرتې دي. د مزار صفایي یو منجور کوي څوک چې دغلته خوا کې اوسیږي. د حکومت د بېغورۍ باوجود د شمیر یو څو تحقیق کوونکو په ذاتي کوشش سره په حمید بابا کار کړی دی او د تګو لوستونکو تنده یې د ماتولو هڅه کړې ده. عبدالحمید بابا د پروفیسر خواجه محمد سائل یو څېړنلیک دی کوم چې په کال 1915 کې چاپ شو. په دې کتاب کې په اول ځل د حمید بابا د ژوند او فن په مختلفو اړخونو تفصیلي نظر اچولی شوی دی. د عبدالحمید یاد دا د پښتو ادبي ټولنې کابل په یو سیمینار کې ویلې شوې مقالې دي کومې چې د حمید بابا د فن او ژوند مکمل احاطه کوي. رومانیت او حمید بابا دا هم د پروفیسر خواجه محمد سائل کتاب دی او په دې کتاب کې د حمید ماشووال د شاعرۍ یو نوی اړخ یعنی رومانیت په تفصیل سره په ډاګه کړی شوی دی. سخنتراز شاعر حمید بابا دا کتاب د شیر افضل خان بری کوټی دی او په دې کتاب کې په حمید بابا باندې د مصنف لیکلي شوي تحریرونه رایوځای کړي شوي دي. د حمید فرهنګ دا د حمید بابا د درې واړو تصنیفاتو فرهنګ دی کوم چې استاد محمد آصف سمیم مرتب کړی دی. د رنگ او بو قافله د ډاکټر ام اقبال نسیم خټک لیک دی چې پکې د حمید بابا او د دوی یو څو نورو هم عصر شاعرانو ذکر دی. د خواجه محمد سائل صاحب لور میرمن روحیلا سائل د خپلې تحقیقي مقالې موضوع حمید بابا یې ښودې ده او د حمید بابا د ژوند او فن په اړه تحقیق کړی دی. د هر یو دور شاعران او ادیبان د خپل وخت د سیاسي حالاتو او حکومتونو نه تر ډیره حده پورې متاثره کیږي او په خپل لیک کې د خپل دور ذکر کوي. د حمید بن د مغول بادشاهانو په وخت کې تیر شوی او د مغولو د ظلمونو او واقعاتو ذکر په خپل شاعرۍ کې ځای په ځای کړی دی. په بډبیره کلي پېښور کې د سیمې شاعرانو د حمید بابا ادبي ټولنه په نوم یو ادبي تنظیم هم جوړ کړی دی چې پکې دغه ځای زاړه او ځوانان شاعران شامل دي. د دې ټولنې مقصد د خلکو د حمید ماشووال سره مینا د هغوی د فن قدر او د هغوی سره عقیدت دی. د حمید بابا ادبي ټولنه وخت په وخت مشاعرې او نور ادبي سرګرمۍ کوي. ډیره موده مخکې د حمید بابا په مزار یو مشاعره شوې وه ولې دا قسمه مشاعرې بیا دغلته ونه شوې.
نن بشپا سما د یار په کم مکان وی جلوه کر په کم هټ په کم دکان وی شرما بولی بای حسن کم ترکان وی کم دکان بای دخلی د ترکان وی پډی بابای د مخسوق پتنګان وی اما خوا بای پاکان کنا پاکان وی والے نچوی لدی غم زما دلا چې دی باورې د یار د تلو بدله والے نچوی لدی غم